بسم الله الرحمن الرحيم. حاملا ومصليا ومسلما. عزتمندو، نن زه د خپل کلي، د خپل وطن، د خپل علاقې هغه ملګرو ته یو اهم پیغام ورکونه غواړم، او هغه د یخنۍ په راتللو باندې. عزتمندو، یخني یو داسې څیز دی چې هغې په راتللو سره څه څیزونه هغه چینج شي، بدل شي، چې په هغې باندې موږ او تاسو ته سوچ او فکر پکار دی. د ټولو نه اول هغه مخلوق چې هغه هیچا نه سوال نشي کولی، هغې ته حیوانات یایي. هغه حیوانات چې هغه ځای په ځای باندې مجبور بینوا هغه پروته وي، د هغې مدد ما و تو ذمه‌واری ده. هغې نور مدد خو کم از کم نشو کولی چې هغې ته یو کوټه جوړه کړو، هغې ته یو ځای جوړ کړو، خو کم از کم دمه کول شو چې هغې ته د خپل جیب د خرچې نه لږ ژوند کې خرچه ویر. د خرچه به موږ څنګه ویر کوو؟ عزتمندو، زه تاسو ته صرف وړه غوندې کې واقعه پیش کوم. پرون نه بل پرون چې کله باران وشو، نو موږ د کور نه بار یو سپی و چې هغه دګېدو. نارملي د کوڅه ډاب سپي چې کوم دي، چې کوم په دې کوڅو کې ګرځي راګرځي، او څوک ګټه راولي نو وتښتي، څوک پسې آواز وکړي نو وتښتي. هغه سپی هغې زه ولیدلم، هغه ونه تښتېدلو. د هغې وجه څه وه؟ ځکه چې هغه د مجبورۍ انتها ته رسېدلی و. څنګه رسېدلی و؟ ځکه چې هغه ټوله شپه په هغې تېره شوې وه. هغه سخت وجه و، انتهایی د لوږې په حالت کې و. زه کور ته لاړم، کور کې چې څه موجود و هغه مې راوخیستو. ته په خدای یقین وکړئ، ما په عمر کې د فرست ټایم داسې واقعه وشوه چې سپي ته مې خوراک کېښو، ډایرکټ ما یې لاس سره د هغې هغه خوله وه، یعنې هغې هغه اډو باک یې ونه کړو، اډو خوف یې ونه کړو، او هغه ډایرکټ په هغه خوراک باندې ډېر سپیډ کې لګیا شو. یو سپی نه و، درې څلور سپي و اپله دیپله. خو دغه یوه سپي حالت ما ته ډېر زیات افسوس راکړو، او ما ته یو سوچ راکړو چې په یخنۍ کې چې کله باران وشي، یقیني طور سره ټول ماحول هغه لوند وي. دغه سپي، دغه حیوانات دا یو داسې ځای ګوري چې هغه ځای هغې پناه وي، نو تاسو سره کور کې چې کوم اضافي خوراک وي کم از کم هغې ته یې اچوي. د دې نه علاوه د پرند و چرند چې کوم دي، دو شیروناکې، دو بلبلې، دو چنچړې، دو کونتارې، ایون پروغې، د هغې ته لږ غوندې کې وړه وړه خصوص یې اچوي چې د هغې خېټې مړې وي. د دې نه علاوه زه اوس راسمه: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای ایمان والو، تاسو خرج کې هغه ښایسته څیزونه چې کوم تاسو کمایي وي. اوس دا ښایسته څیزونه څه دي؟ ملک تقریبا 5% طبقه داسې ده چې هغې ته په مړه خېټه خوراک نه میلاویږي. خوراک ما عزتمندو، ما او تو ته الله تعالی واس راکړی، توقات یې راکړی، همت یې راکړی. پکار دی چې موږ لاړ شو. ما تعلق دې ټایم کې دوو ادارو سره دی، دیني ادارې سره هم دی، عصري ادارې سره هم دی. زه مدرسې هم
یو رکن یو منبر یم او زه سکول هم یو رکن و یو منبر یم. دې د واجې نه بنیادي ضرورات دې غریبانو مدد کونه د عزتمندو په خدای یقین وکړه سترګو نه به مو اوښکې راونیسي چې کله تاسو وګورئ دا حالات په مدرسو کې وړوکې ماشومان وي هغې کپړې ډېرې کمزوري وي اما په سکول کې واړه ماشومان نري بچي چې هغه پلاران مزدوري کوي هغې پلاران هیڅ واس نه وي سکول او مدرسې دغه بچي د خپل والدینو دپاره علم و تعلیم حاصلوي. عزتمندو دغه د سکول او د مدرسې بچیو ته ما وایي تو تعاون ضرورت دی. نن هغه کوډونه چې هغه موږ په اور کې سیزو هغه بلینونه چې هغه موږ یې ردي ټوکرۍ کې اچوو هغې ضرورت د دې خلکو ته. ما ته یې ماره کوي خپله په خپل لاس باندې دې غریبانانو ته بوټونو کوټونو بنینونو سودرو ټوپیو اهتمام وکړې الله تعالی مو ما او تو ته په دې باندې ډېر غټ اجر راکوي. عزتمندو دا په دې کې نه سیاست شته نه په دې کې نظریه شته نه په دې کې څه تصور شته. دا زه پوهېږم دا ته پوهېږي چې دا حق خبره ده چې دې وطن عزیز کې داسې خلک شته چې هغې ته خوراک نه میلاویږي هغې ته که ما او تو هغې د یخنۍ بندوبست وکړو هغې باندې تبه راشي هغې باندې زکام راشي هغه یخنۍ نه لرزاویږي په خدای یقین وکړه زه سپین خوب په سکول کې ټیچر یم سپین خوب ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول کې تیر کول یو طالب علم چې سخت بارانونه وي ژلۍ وي دسمبر وي جنورۍ بارانونه وو په هغې بارانونو کې هغه سکول ته رالو له ژلۍ ټولولو ما ته نه تپوس وکړو بچیه ویلې لې ټولولې هغه ماشوم ما ته جواب راکړو نو زه یې ډېر خفه کړم ما ته یې سرجي موږ په کور کې کور نه بار نالۍ ونډې کېده ما سره داسې کپړې نه وي ما سره داسې پیزار نه و یعنی جوتې پیزار چپلې و بوټونه نه و چې هغې میلې نه زه کلاس شوی وم سکول ته سپوس ودره راغلی وم دې د وجې نه ما انتظار وکړو چې باران ودري ما چې هغې بدن ته وکتو بدن یې رپېدو هغې کپړې او هغې هغه پیزار ډېر کمزوری و الحمدلله د هغې مدد موږ وکړو د الله تعالی په مدد سره د الله تعالی په شکر سره د الله تعالی په احسان سره خو په هر حال داسې غریب طلبه ډېر دي په سکولونو کې په مدرسو کې دې سکولونو یا مدرسو ویزیټ وکړې ما ته یې ماره کوي خپله ویزیټ وکړې دا مدد تاسو خپله کول شي خپله هغې ته رسایي وکړې الله تعالی مو ما وایي تو بچي کمیوبوي چې موږ د مخلوق خدا په بچیو باندې رحم و شفقت کوو. ډېره مننه. السلام